عمران خان صرف د جیل نه مولانا فضل الرحمن صاحب رها کول شي دا خبره اعظم سواتی کړي دا یو صحافي هم د خبرې حواله سره اهم سټیټمنټ جاری کړی دی چې په دې هم ډیټیل سره خبره کو بل په سنټ کې اجلاس شوی دی اپوزیشن پارټیانې ټول یو ځای شوی دي چې په هغه هم اپډیټس راغلي دي چې په هغه هم په دې ویډیو کې خبره کو بل یو صحافي د الیمین ګنداپور حواله سره خبرې کړې دي الیمین ګنداپور د مولانا بارا کې سټیټمنټ جاری کړی چې په هغه هم خبره کو بل خبر راغلی دی چې 20 اگست پورې اډیالا جیل کې یو کرنل د هغه اختیارات چلیدل او 20 اگست نه پس بیا د حکومت پنجاب اختیارات شروع شو او حکومت پنجاب عمران خان هسپتال ته نو منتقل کړي او دا ټول کار د نواز شریف ته د ټول قصوروار نواز شریف ته چې نواز شریف عمران خان اډیالا جیل ته اډیالا جیل نه الشفا هسپتال ته نو منتقل کړي نو دې کې د اسټابلیشمنت قصور نشته بلکې دې کې قصور چې ټول کم دی هغه د مسلم لیگ نون حکومت د پنجاب د حکومت ته جی او دې حواله سره سہیل افریدی بیان جاری کړو چې موږ په اسټابلیشمنت تنقیدونه کول خدا د عمران خان سره ظلم چې کوم دی هغه مریم نواز او شهباز شریف کړی دی خیر اوس په مولانا صاحب باندې خبرو کو چې یو صحافي دی غویلی دی چې د عمران خان او شاه محمود قریشی رهایی چې کوم دا یا غي د جین نه خلاصول چې کوم دی غ صرف مولانا کول شي دا خبره وای اعظم سواتی هم کړي و اعظم سواتی دا خبره کړي واغوي چې زه مولانا سره نه کاله پاتې شوی ما او مولانا صاحب واحد داسې پالیټیشن دی دا وخت په پاکستان کې چې هغه عمران خان او شاه محمود قریشی د جیل نه رها کول شي یا د کومه حقیقت دی حواله سره هم کستاسو سره وي نو کمنټ کول شي جی بل چې کوم غټ خبر دی جنید اکبر ویلی دی چې موږ د عمران خان په اجازت باندې هر سټپ خلو مولانا سره کوم مذاکرات کوو نو دا هم موږ د عمران خان د اجازت راغشتل دی او د عمران خان د اجازت نه بغیر موږ سم نه کوو دا بیان جنید اکبر دغه جاری کړی دی چې په سنټ کې اجلاس شوی دی او په دغه اجلاس کې اپوزیشن پارټیانې ټول رايوځي شوی دي مولانا صاحب پکې هم او مولانا صاحب پکې دا هم ویلي دي چې پیپل پارټي هم موږ سره په دې اپوزیشن کې اوځي کېدو والا دا اپوزیشن اتحاد اوس حکومت ختمول شي کنه اوس کدی دا ټول رايوځي شي پیپل پارټي پی ټی آی مولانا اور نور ټولې وړې پارټیانې رايوځي شي نو آیا د حکومت ختمول شي کنه نو د حکومت صرف او صرف په دې شرط باندې ختمول شي کچري پیپل پارټي د اپوزیشن سره شامل شو کچري پیپل پارټي ور سره نوی نو د نور اپوزیشن حکومت نشي ختمول ځکه دا وخت په ملک حکومت د پیپل پارټي او د مسلم لیگ نون دی کچري پیپل پارټي ته جدا کیږي نو بیا د اپوزیشن پارټیانو چې کوم دي د مسلم لیگ نون حکومت راغورځول شي جی نو دا کم اجلاس چې شوی دی او دا کم اپوزیشن پارټیانې یو ځای وی دي نو دې حواله سره جنید اکبر ویلي دي چې مونږ د عمران خان په اجازت باندې مولانا سره اتحاد کړی دی یا د ټول اپوزیشن پارټي چې کوم جوړه ده د کوم اتحادیان رايوځي شوی دي نو دا د مولانا سره د عمران خان په اجازت باندې شوی دي جی خبر الیمین ګنداپور د مولانا بارا کې ویلي دي چې مونږه په مولانا باندې اعتماد نشو کولای اغا صرف د خپل مفاد د لپاره پی ټی آی سره یو ځای کیږي اوس الیمین ګنداپور ډیر چې کم سوشل میډیا صارفین دي یا کم سوشل میډیا یا کم ایکسپرټس دي یا کم ماهرین دي ایدا خبره کوي چې الیمین ګنداپور د مولانا صاحب خلاف ځکه بیان جاری کو کچري د پی ټی آی او د مولانا اتحاد کیږي نو بیا کې دی شي پی ټی آی د مولانا د لپاره دغه د الیمین ګنداپور سیټ چې کوم دی ډیسکوالیفای کې مطلب په دغه سیټ باندې پی ټی آی الیکشنونه کی ځکه چې کله دوه پارټیانې اتحاد کوي نو دا یو بیا یو بل سره مقابله نه کوي دی بیا یو بل ته کسان کې نه په مخصوص علاقو کې نو دغه الیمین ګنداپور او مولانا صاحب د یوې علاقې دی نو یا مولانا ته نه الیکشن کوي یا به ګنداپور کوي نو کچري د پی ټی آی او د مولانا اتحاد شو نو بیا به یا مولانا ته نه الیکشن کوي یا به بیا ګنداپور کوي نو ډیر ماهرین دا خبره هم کوي چې ګنداپور ځکه د مولانا صاحب خلاف ته خیر په دې ویډیو کې د اپډیټ سو د دې حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ